ته ویل هغه جادو چرګان ویل مې تاسو ته یاد کوم هغه به څه ټوټکا هغه داسې نه هغه چې مونږ چا باندې خورولي که نه لکه اوس زړه کې راشي وهم چې یاره په ده به یې خورولي نو هغه مونږ داسې کار وکړو چټایي وغواړو چې چټایي وغواړو نو هغې کې مونږ لټه غواړو دا کپړه سپینه 3 غزه چې سورې پلنې جو 2 غزه چې سورې کمې نو بیا 3 غزه د 4 پکې تورې ګولۍ غواړو او 4 مومبتیانې غواړو یو بنډل ماچسې او 50 روپو شړشمو تیل یو که د خیالجې د پیالې په شانتې کو درې مخکې په تبلیغ کې هغه مونږ به پکې چیس کو که د خیالې هغه کنډولې به یو عادت په چوړکۍ وه کچه غونته کې لکه پوره د واده سامان به پرې راوړو نو بابا په کوم طریقه دا خلک ګیرول ما لاول سر کې چې کوم ما د دې زده کړه کوله کوشش مې دا و چې یاره زما د خونې لاندې به ښکلې ګاډی زما به ښکلې غټ کوري پوه شې لکه په غټه سطح مې د دې ته خیالات و بیا زه هغه ځای نه چې کپ زه به کراچۍ کوم دا ما په کراچۍ کې زده کړي دي د هغې نه زه دلته رالم نو موږ په د ایلۍ کلي کې پاتې کېدو نو په ایلۍ کلي کې بیا ما ځان له 2-3 ورځې دیاړي وکړه یو ټوټکه پکې داسې ما وکړه چې هغه خبره مشهوره شوه د هغې نه بعد پکې بیا قسمه قسم نو څه خدای کړي دي او څه نه دي شوي ډېر داسې عجیبه کارونه پکې خدای کړي دي چې لکه زما د اوس ما نه دي کړي لکه نه زما په دا یقین شته چې او دا ما کړي او په دې شوي دي دا هغه کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهدم دا مهال موجودم بنیر انغافور کې دلته هم موږ ته ثبوت راغلی چې یو عملیات والا دی او هغه د چرګانو څلوي قصې کوي چې چرګان به راوړي دا به کې هغه به کې موږ ورځو په هغه زموږ چاپه د مخکې ګورو چې څه کېږي زه اکثر د معاشرې د خیرخوا دپاره ګرځم هغه خلک تاسو ته په سکرین راوړم کوم چې زموږ او ستاسو د عقیدو سره لوبې کوي موږ او تاسو ته وهمونه در اچوي کم خلک چې موږ او تاسو ته وهمونه راچوي زمونږ او ستاسو ایمانونه کمزوري کوي زه بار وایم چې دې کې حقیقت څه نشته چې سم کوي الله یې کوي انسان هېڅ نشي کولی خپل عقیده په الله ساتي که تاسو چاله دعا لځئ نو د مور پلار نه زیاته دعا به د بل چا نه لګي د بچي دپاره د خپل مور او پلار نه دعا اخلئ او په دې خلکو یقین مه کوئ مه دوی لځئ نه په تاسو جادوي نه ستاسو نورې څه مسلې اکثر د دې خلکو خپل خلک مریضان یا په ډاکټرانو ګرځي او تاسو له د بچو هم ګرنټي اخلي تاسو له تعویضونه هم روباسي تاسو له د کاروبار هم ګرنټیانې اخلي پراړ او دوکه کوي جی په دې کې حقیقت څه نشته راځئ مخکې چاپه د زموږ چې څه کېږي خپل کاریگر لایا اب پشاور مردان نوشہرہ سوابی چارسدہ کوہاٹ اور بنوں میں AC सर्विस AC इंस्टॉलेशन AC रिपेयर फ्रिज रिपेयर और AC की खरीदो फरोख्त का प्रोफेशनल सर्विस का एक ही नाम खपल कारीगर राब्ता नंबर 0336 415556 الله دې پر ورکړي رسوا کوي جلي پیران زور شهید خان کامیاب رب نغواړو زور شهید خان کامیاب رب نغواړو الله دې پر ورکړي رسوا کوي جلي پیران زور شهید خان کامیاب رب نغواړو زور شهید زه به مثال په طور باندې تا ته په لنډو وم زه به تاله درشم زه به ته ما سره ګنټه 2-3 خرابې ته لیونی 2 میاشتو کې گاړی واغستو مخکې به هغه موږ څه ګرځېدلو خو لکه موږ په دوکه کې په دې ساتلو چې دا کار زه د الله د رضا دپاره کوم نه عالم دی نه قاري دی مخکې موږ څه ډنډه مارو کو تا کتلو ډنډه به اوس یې د ځان نه 11 بۍ جوړ کړی کله په یو زیارت کله به بل زیارت به د هغه مقصد دی چې زه مشهور شم او دې ته ورسم دم درود کوم کنه او دم چې یاره لکه زما په ورځ خرابېږي ماله به دیاړي راکړې او 50,000 روپۍ دی یو دم علي نه 50 20 موږ دې ملګري له چا ثبوتونه رالېږلي 50,000 روپۍ ته وختلې او بل بد اخلاقه دی کنزل ډېر کوي دې سره دلته ثبوتونه وایس میسیجونه پراته دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو موجود یم بنیر انغافور کې موږ ته د کوکا پیر سے معلومات راغلو د پسې موږ رالو زموږ ټیم چې کله ثبوتونه اوچتول نو د وی چې ما توبه کړې د اوس دا کار نه کوم بیا زما سره ملاقات ارمانو
ګاډي پورې هم راغلی خو د ملګرو وی چې دنه دغه یو میسیج الو چې دو په کوم طریقه دا کار کوو د دنیا ته د وضاحت کې اکثر زه ګرځم بنیر کې ما بلا پریشنې کړې دي ان شاء الله نن زموږ اخیری ورځ د زوبه بیا به ګوري په سکرین باندې زمون کار چافي اچانک او پولیس سکیورټي دا ټول موږ سره موجود دي د چې اوس مونږ کینو دوباره اور پسې رالو دغه میسیج چې تاسو ته وړاندې کوم د خپل نوم بدل له په کوکا د مشهور السلام علیکم وعلیکم سلام کوکا څومره وخت دا کار کړو یاره تقریبا یو 4-5 کاله و مې کړو دلته او دې کې حقیقت سیده کم کار چې تعویذونه دی او د عملیاتو دې کې تقریبا زیات نه زیات حقیقت چې یو په روپۍ کې چې لس پیسې او دا نور ټول ډوک بوک دي څه پکې ډوک بوک دي نو ډوک بوک دا دی چې لکه مثال زه به تعالی دا شی پیدا کړم زه به تعالی دا وکړم زه به تعالی هغه وکړم نه خو کېږي نه اوس هغه ده چې ته به دم وکړې او سړی دم کړي لکه هغې سره د هغه تبه ټوخی مرض ښه شي جو هغه حقیقت دی نو په دم خو د قرآن نه ثابت دی که نور هسې بکواس دي ټول بکواس تا به په کوم طریقه دا خلک ګیرول ما لاول سر کې چې کوم ما د دې زده کړه کوله کوشش مې دا و چې یاره زما د کونې لاندې به ښکلې ګاډی وي زما به ښکلی غټ کور وي پوه شې لکه په غټه سطح مې د دې ته خیالات وو بیا زه هغه ځای نه چې کوم دی زه به کراچۍ کې دا ما په کراچۍ کې زده کړي دي د هغې نه زه دلته رالم نو موږ په دې ایلۍ کلي کې پاتې کېدو نو په ایلۍ کلي کې بیا ما ځان له 2-3 ورځې دیاړي وکړه یو ټوټکه پکې داسې ما وکړه چې هغه خبره مشهوره شوه د هغې نه بعد پکې بیا قسمه قسم نو څه خدای کړي دي او څه نه دي شوي ډېر داسې عجیبه کارونه پکې خدای کړي دي چې لکه زما د اوس ما نه دي کړي لکه نه زما دا یقین شته چې او دا ما کړي او په دې شوي دي دا هغه کړي دي لوی الله کړي د خلکو به یقین پتا جوړ یقین لکه دغه که نه نو کمتر داسې ډېر کارونه وي چې سړی اوس لکه مثال زه تا د تعویض درکړم چې زه دا کار به دې وشي او ستا وشو نو په هغې کې خو ما دا نه دي لیکلي چې دا کار به د کېږي ګارانټۍ سره یا دغه که نه او لکه ستا پې یقین دی چې وشو زمونږ افغان مین مسله دا ده که نه چې دا پیسه چې څومره ستا سره وي داسې به وګڼه لکه ځان سره چې د خنزیر غوښې ږدې داسې وګڼه ځان سره چې سکروټې جهنم ته وړې دې ځای نه چې ځان سره اور وړي چې هلته یې غورځې ځان ته چې زه پې سوځم باقي دغه ده چې تبه ټوخی شو سر درد شو بندمن شو دغه جایز دي د عالمانو هم ویلي دي زه په خپله لکه زما پلار نیکه مولا دی زما د پلار مولا دی موږ خانداني مولان یو د دې کلي کې وړمبه امامتي زموږ مشرانو ورکړې ده زما پلار هم دغه دم د سپونې دم د تبې ټوخي دم دا به دې چاته وی چې په تا جادو دی دغه عمل به دې کوو ولې به دې څنګه کوو هغه خو به داسې و چې لکه اوس ما به دم کوم زړه له به مې چې یو خبر راله چې بس هغه به مې وکړه لکه چې ستا زړه و چا تو پتا دی نو په هغه به وبیا چې بس هغه او بیا به دې وله ختمه و څنګه نو بیا به مې وله داسې کوو چې لکه دا راته وویل لکه هغه جادو چرګانو یې مې تاسو ته یاد کو هغه به څه ټوټکا هغه داسې نه هغه چې مونږ چا باندې خورولي که نه لکه اوس زړه کې راشي وهم چې یاره په ده به یې خورولي نو هغه مونږ داسې کار وکړو چټایي وغوړو چې چټایي وغوړو نو هغې کې مونږ لټه غواړو دا کپړه سپینه 3 غزه چې سورې پلنې جو 2 غزه چې سورې کمې نو بیا 3 غزه د 4 پکې تورې ګولۍ غواړو او 4 مومبتیانې غواړو یو بنډل ماچسې او 50 روپو شړشمو تیل یو که د خیالجې د پیالې په شانتې کو درې مخکې په تبلیغ کې هغه موږ به پکې چیس کو که د خیالي هغه کنډولې به یو عادت په چوړکۍ وه کچه غونته کې لکه پوره د واده سامان به پرې راوړو نو بغیر دې نه به کېده نه نن سبا خو دا شی دی اوس لکه زه به تا ته یو خبره وکړم چې دا ډېر خلک ویره زما بچي نه کېږي که نه د دې دپاره یو تلی دی ټیک ته په 100 روپۍ میلاویږي پنساري سره اوس که زه ته ووایم چې یاره شاید به ته دا تلی واله دا ته لکه خپل ټبر له ورکړه او دغسې پال پرهیز دې ورسره وکړي نو خدای به په تا مهربانه شي د ټولو مخکې ته وایي دا په 100 روپۍ دی او ماله څه کار کوي اوس که ما تا ته ووایي چې یاره دا تلی په 50,000 روپۍ دی نو ته یې په خوشحالۍ وړې ابه تا په څو ورکو هغه تلی او موږ داسې ورکوو پرې به دې ورکو پرې ابه زما ټبر دې کې څه حقیقت شته نه ټول دروغ جنات د چا تابع کېږي نه جنات تابع کېږي نه خو داسې چې لکه مثال اوس د جناتو به تم زه ووامه لکه سپکه خبره ده په دې دا به تاسو خامخا خلکو ته ښایه خلک پرې ګوري ډېره سپکه ده خو نه خیر زه یې ځکه وامه چې د را روان نسل ته پرې دا دغه ورسي زما ټبر وه په هغې به دغه راتلو جنات هغه یو ورځ داسې زموږ د ښکته نیکان دي
دغه نیکانو کرتلنو دلته کې یو هلک دی هغه ګاډی چې به چلو سو نوم یې دی دغه مړه پنجابۍ ښځه چې کړې وه افسر خان افسر خان نوم یې د هغه زوی و یاره تقریبا د دې هلک عمر کې به و نو هغه زموږ نه موبایل پټ کړی و زما دا ټبر روانه و نو زما دا ټبر واپس راغله نو دې ته ویې دا پلانکې ماله وګورئ وې زما نه یې موبایل وړی دا خلک پسې ګرځېدو نو ما ورته کور ویلې ما ته زبرګی چې تا ورته وایه چې زما نه پلانکي موبایل وړی وی ما له چا دې ولو مس کې سپېړه راکړه ما ته وی چې ته خو نیکانو که راځې خو کور ته ورشه د پلانکي زوی د نه موبایل ویړو پیریان ورته ما ځکه نو دغه لکه نه پیریانو سره علم غیب نشته ځکه چې پیغمبر علیه السلام الله نور دغه مې ځکه د هغې د خولې اورېدلي نور دا ما نه دي لیدلي چې یاره زما سره شپږ دي زما سره اته دي زما سره لس دي دا تعویذونه چې پرې وباسي تا به ایستل که نه دا دوکه جادو به صرف خلکو ته چې پتا جادو دی خورول چې پتا خورول نو ګاډي چې د کوم ارمان ولې پکې اغستې که نه نه هېڅ ما پکې ښځې له یو دغه نه ده کړې خیمامې خاکې برکت پکې نو نه او رشتې به دې کولې نه ځان له ولې نه کوم کون ګرځم نه داسې خو به دې خلکو ته وایي که نه تا له به اوس مونږ وکړو ته کون مه ګرځه اورې لکه داسې کار مې هم کړی چې شوي هم دي زه خو تا ته هم که نه چې لکه هغه اصل کې د هندوانو عقیده په بوت ته کوي الله بلکل هغې هغه بوت مني ما اصل کې مقصد ده وګوره مونږ دا څنګه پروګرام چې دی ما نه دی کړی داسې پروګرام چېرته خو دې ملګري وي چې نه د توبه کړې ده د ده نه پې واله چې لکه ده په څه طریقو خلک ګیرولو او خو زه هر پروګرام کې هم چې دی کې حقیقت څه نشته چې سم کوي الله یې کوي دا ټول پراډ او دوکه ده نو ما یې دغه دې خلکو ته ووایم نه دا خو د دوکه دا خو که یو سړی نه مني نه خو به ځان هسې غر کوي اوس لکه زه په لاره روان یم دلته کې اور بلیږي او زه پې د پاسه ورخېږم نو دا خو زه ځان په خپله غر کړم دغې خو ما د بل ته ګناه نشته او توبه دې ولې وښکله نو توبه مې سکون پکې نشته نو د دې د نه د دې ځای کې د سکون نشته نه چې نه دا کار کې زه دې لیدلی نه 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 دا که چېرې د دې کار د یارې نه چې ته داسې راغلی مې که نه چې ما کولی که نه نو ما غلط نه دي کړي شکر الحمدلله سړی په دې بیټک کې راته شاید به 2 لکه روپۍ داسې کېښودې کار یې څه کار و چې صرف ته داسې تعویض وکړه چې زما دا رور ولګي زما دا برندار پرېږدي موږ ول بل واده کړو دا زموږ په کور کې خویمه جوړئ ما ورته ورور زه دا کار نه کوم دا مسلمان و زه غلط کار چېرته نه کوم غلط ما په اوس چې زده مې کوله هم مې دا وایي چې غلط به نه کوم غلط مې یو کړی دې کلي کې مې کړی او خادم نوم یې دی مخلوق یې پېژني تپوس یې هم کولی شئ ما به دیاړي کوله زه ګوره خپله مزدوري خو اوس خراب شوم بیمار شوم نو اوس نه کوم زوی مې راته وایي مه کوه مزدوري ما به دیاړي کوله دې ټولو ته پته ده نو هغه ما ته به چې څوک راله څه به راته وایي نو ما به ورته لکه ما بس کړي دي دی به واپس لاړو نو ده ما ته دا بکواس دی ډوک بوک دی هر وخت به راته لګیا یو ورځ راپسې دونه غټ پارم جوړ کړو ما ته ما پې لیکلي دي دا مې پې لیکلي دي ما تا ته خون بخلی ما سره وکړ نو دا هم نه چې ما پې څه کړي هغه زه په دې غاړه داسې ملاستم دې غاړه ته مې ټبر و داسې راواوړېدم دې لاس ته دې چپ لاس ته هسې مې زړه کې راغلل مې خدای پاکه ما دا سړی خو مې هر وخت ما شرموي اما خدای ته ورسره پوه شي یو څو ټکي هغه مې پرې ووي ټیک شوه هغه خدای پاک سر په تبې ونیو چې تبې ونیو چې لږ وخت چې 2-3 ورځې موږ له کاله رانغې موږ یې تپوس لاړو چې ما انډیوالي بیا خو سړی تپوس لاړ تپوس مو وکړو نو هغه وایي ډاکټر ما ته وایي چې ستا نیمه اینا نیم پړپوسه داسې وي هلکه مه هېڅ هم نشته مې چڼې راغونډ کړه اورې اما زه ملام به م راځم اما ختم به وکړو اما خوراک به وکړي خدای به دې جوړ کړي جو سپاره قرآن شریف ختم هم وکړو او هغه خوراک هم پې وکړه خدای پاک جوړ کړو که نه ازار دې ورته کړی دغه خالي خیرې لکه که نه او نن تر نن هند پورې شاهد به لکه څوک په دا په ما ګوته کې نه دي چې یاره دې سړي زموږ سره بد کړي یا راته خیرې کړي یا را سره نقصان زیاتې را سره کړی په دې وجه نه په دې وجه چې لکه زما هم واړه واړه بچي دي زه نن تا له درد تکلیف در کم سبب هغې له څوک نه ورکوي زما زوی هم په مسافرۍ دی توبې دې څومره وخت شو توبې مې یاره کېږي به تقریبا یو 4 کاله به کېږي یو کار کوم ګوره بیا سبا به ته راشي بیا به وایي چې یاره باچا دروغ دی وی که نه دم درود کومه د څه ویډیوګانې زما پروګرامونه ګورم ستا پروګرامونه پټ ګورم ولې زما زوی دی زوی نه پلار مې دی صفا خبره کوم دا ټول ملګري او شاید دلته به هغوی هم زه خو یې نه هم نه نظر مې هم لږ کمزوری شوی دی که نه
پلار مې دی هغه د شپې 1 بجې 12 بجې موبایل کېږي نو زه یې ترې راوالم نو زه لکه بیا ګورم لږ ګنټه نیمه لکه اوس هم دوکې کې نه موبایل لا سره نشته وخت نو سره هغه نه پخلا ګورې کنه واه لکه دغه وګورم نو خدای شته ستا ویډیو مې په دې خوښه نه ده په دې مې خوښه ده که نه چې سړي ته صفا خبره کوي په دې صفا خبره مې خوښه لکه ډېر داسې اوس دې ما ته دا نیولې دی چې نور شان بل شان به سبا راشي چې یاره ماله دونه راکړه دا مېږ درته بیا نسم لکه دا نه کوې په دې مې خوښې په نور څه مې نه خوښ صرف دا دوباره ویډیو چې ورکوي که نه چې جنګ جګړې وکړي یو بل ته ګرېوان ته لاس واچي هلته ځان له کښېنوي څنګه یې ښایي برابر دا نه کوې په دې مې خوښې په نور څه کې نه در سره رشته شته نه در سره زما څه شته صرف بغیر د یوې کلمې نه موږ په دغ کې ټول رشتې داران یو خو خوښ مې په دغ کې یو خبره چې د پیسو د شوق نشته د لالچ د پیسو نشته ښه په ایماندارۍ ځان له ګرځي ښه ځان ستړی کوي او دا خبره دا داسې ده لکه کپن چې تا ځان له په سر تړلی په دغې مې خوښې نور پکې څه نشته کتونکو د ده څنګ ته راغلي وو مونږ خو چې چاپه وپي وو کسان هم رالیږلي خو ده چې ما توبه کړې ده هغه ثبوت به هم تاسو سره شریک وو د ډېر واړو راواړو خو ده چې نه ما توبه کړې ده کار اوس نه کوم بیا هغې ورته ویلي چېرې شاید مونږ سره دی لاندې دوی زما یو ملاقات ورسره ارمان دی بیا د ملاقات هم کو خو د هغې نه پس یو ملګري چې داسې پروګرام وکړه د توبه کړې ده دی به په خپلو خولو وایي چې دا ټول پراډ او دوکه ده د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله پامه دا د ځان زوی نه پلار مې ده د پلار وي دا زما زوی دی خو لکه خبره نه مني چې پلار شو دی یادو دا زما مشرې زوی دی په ملیشیا کې دی ته ته تکلیف مه کوه پاتې شه نه نه به ځو زه د الله تا وړم زه ورشم دی لاړو جي